وای ټیک ده ټیک ده خو دا ډېره موده پس وي ټیک ده خو دا ډېره موده پس وي ټیک ده خو دا ډېره موده پس وي ما چې واده وکړو نو تا وسولې ټیک ده خو دا ډېره موده پس وي ما چې واده وکړو نو تا وسولې او دومره د ګرانۍ دې کوره کړی یم دومره د ګرانۍ دې کوره کړی یم وګوره فلاین کوټ ته مې ټوله سوې مالدار نه تختی چې تختی نو خوار تختی مالدار نه تختی چې تختی نو خوار تختی بیا د داسې ښه چمن نه مالیار تختی او چې وکیل پکې کارونه د ډاکټر کړي چې وکیل پکې کارونه د ډاکټر کړي بیا د داسې هسپتال نه بیمار تختی نه قدرېږي زما د سواټ ټي وي ملګرو چې په خپلو کې اشیاء تقسیم کوو هغه کټا معاملې ته درې پیرې ورکړو اسکول ډاټا یې پکې درې پیرې ورکړو خیر بهرحال په کیبل باندې اکثر که تاسو خیال کړی دی پروګرام ما په بهر ځای کې نه خو بهرحال زه د ټول سوات یم بلکې د ټول دغه یم دا خو سوات ټي وي دی سوات دی او د دې په وجه باندې زه هم خلکو پېژندلی یم اوس که هغه نارینه دي که لوی دي که واړه دي خو چې په کم ته راځم هغه دغه دی نو زه هغه دغه یم بهرحال دا د خلکو مینه ده که نه موږ د خلکو د حقوق خاورې نه یو خو دا ډېر خلکو مینه ده مینه چې موږ پرې اواز کوي موږ ته دغه کوي وایي ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړه ما په لیفټ کله په رایټ نو زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار میاننګي دی ریډ اینډ وایټ او که ته هر سهار سوې نو زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایوډې دې په کوڅه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ چېرته کونه لګي درته هغه درته فکر دی خندا دا خلک باندې ako da sempre mi prendi, no? Ma che ne ho di vedere adesso? منم خیسته خیسته کارونه شته دی خدا د ټولو نه بهتر دی که نه د ډریور پوسټر هم خپلې مزې خو کلینډر دی که نه که په پټي کې څوک سازر سموي وایي استاذه اشاره یې وکړه که په پټي کې څوک سازر سموي وایي استاذه اشاره یې وکړه هلکه خطا شوې قسم پختې دوباره یې وکړه کلینډر نه دی لیونې غونده دی د دماغو کې څه اثر دی که نه د ډریور پوسټر هم خپلې مزې خو کلینډر دی که نه او کدی ورجو تا زړکیږي نو راځه راځه کدی ورجو تا زړکیږي نو راځه راځه کدی خېټه نه صبرېږي نو راځه راځه احساس یې ته بدل کړی دا یو غزل مې راغلی په مزه مزه کابل ته کډې لاړې چې خبره دا څنګه پسې وجاړي نو ما وې کابلې پېښور نه کته لاړې خدای دې غرقه بیا به ته خیرات غواړه بل یو به څه ووایو خو ډسپیسیل نه دی خفه کېږي به نه دوی چې کوم ځای کې ټرانسفر کېږي که نه چې یو ځای نه بل ځای ته نو د پولیس ډپارټمنټ دا دغه ده چې د هغې سره هغه پیټۍ ده توره پیټۍ شونډه هغه سره خامخا ځای راځي
نو دا چې ښکاري چق پچق زما صندق هر گزار لګي پچړق زما صندق او یو دیوال په کور کې داسې پاتې نشم چې ورنه راغی په نق زما صندق او چې سر د کونډې هم لږه خوا کېږي را بندېږي په یو بق زما صندق او چې سر په بره لاړ شي شاته پرېوځي بیا اسمان ته ګوري بق زما صندق نو په آخر کې د پلو په بیه لاړو په آخر کې د پلو په بیه لاړو رسېدلی دی په حق زما صندق نه بس دی وایي او د ملکم په سر مې خښ کوي او خپه مې ښکاره کړه چې لتی خلکو ته دما او د ملکم په سر مې خښ کوي او لاس مې ښکاره کوي چې یخني ده که ګرمي او سالو په سر مخې له راغله هغې وې څه کوې وایي سارا ته او په دیواله مې سر ورچوت کړ هغې وې څه کوې وایي څه کوې زمونږ د نوي ملګري چې راغلي ده پولیس ډپارټمنټ ته هغې ته تاسو به څه وایئ نو څه خبرې ما سپیشل کورس ماشاءالله نو زه د سبو چوک کې ولاړم حاجي نو ډېر کسان راغله ما تم پولیسي تم پولیسي تم پولیسي ما ګوره خدای پاک ته باندې غټ رحم وکړو دا ته یوازې نه برتي دا ټول خاندان ستا تر شا تر لوی خاندان دی د غریب چې د خنو سکان دی بغیر د که نه ډېر شی به خدای ما یې رحم کړی دی د خوړ ته ګرځېدو نه په خوړ کې به ګرځېدی د هغې نه خلاص شول هسې به ګرځېدی د هغې نه خلاص شول چس به یې سکل خرڅول به یې د هغې نه خلاص شول خدای تا ته باندې غټ رحم وکړو چې داسې ډپارټمنټ ته یې راوستی اوس یو کس پکې دی د سکول ټوپۍ په سر ده لوړو سره دی او په دې وخت کې اوبه ویږي ما پسې راغی زه پولیس یم ما دا دی پکې چا راغلی خدای پاک پکې د هر چا دغه کړی دی دغه ډپارټمنټ ته راغلي دي که نه اوس ښه شوي دي د پیر بابا له کسان راوړ نو مخې له یو کس مخې له راغی وایي څه کوې وایي پیر بابا له ځمه نو پیدل وی ته روان یو پیر بابا کې څه کوې څه دې غواړي وایي دا خلک دې څه غواړي وایي دا خلک خو دې زامن غواړي زه ته مې شوی غواړم زه هم لاړ شم هغه وایي واده دې کړی چې واده مې کړی د پیر بابا ته څه ضرورت و استاد خپل شا پلار خپل شا هغه ته دوی ته قایي کړي بیا پیل شوې نو ما ته به د خدای د رضا لپاره به پلار دی او که ما ته پلار وي نه خبر نه خو ما ته پلار نه بس چې هغه امتحان ورکړی دی هغه زوړه لانجه بیا خپل کلاس کې بیا پاتې شوی دی که نه پیل شوی دی چې کور ته راغی بچو څنګه چلو شو وی یاره محمد الله تپوس به یې نه کړې یو ماشوم د خپل نیکه سره روان و هغه نیکه ورته ویل چې استاد صاحب دې روان دی پټ شه وی دادا بابا وی ته پټ شه وی ولې زه ولې پټ شم وی ما چې درخواست لیکلی ما پکې ته مړ لیکلی زه بیا په قلاره ووایم